بس مجبور یم لاچار یم قسم دې در په در وګرځېدم په هسپتالونو هر څه مې وګرځو اوس یې اپریشن مسله ده وایي د مرګ خطرې ده کور والا مې جاړي زه جاړم پر هجوم څه دغه نشته په نه دته ګورو نه رغېږو نه دغه کېږو ډېر زیات تکلیف دی راته 9 لک روپۍ را باندې قرض دی کرایه کور کې یم کاشف بیدار مان مې چې سر سوري راله الله خپل راکړي داسې ماشوم درته یي که نه سر سوري دې منې نو دا ور چې درته هر وخت ډبېږي او د کوره دې وکاږي کډه درته ولي رولي نو دا ډېر ګران کار دی که دې څه مې هر څه به ټیک پلار دا کټ د جنازې ندی قربان دی شمه پلار دا کټ د جنازې ندی قربان دی شمه ستا تال شوي امیدونه دی پناه زه واخلا د فرښتو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکو مهربان دی ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری کاشف علي کاشف ویلفیر فاونډیشن کې دا مهال موجود یم هغه یو ځوان راغلی دی د بچی دی معذوره دی ژوند ورسره کوي زندگی ورسره کوي خو ډېره ګرانه ده ځکه چې معذوره بچی کور کې وي نو هغه مور او پلار ته پته لګي کتونکو کاشف ویلفیر فاونډیشن غریب یتیم بې وسه او بې کورو خلکو له هم کار کوي نشه کې ککړ بچي هغه روشتي او هغوی له علاج کوي زمونږ اواز د هر چا دپاره مونږ هر چا دپاره لبیک نارکو هر چا دپاره اواز نارکو کانټیکټ نمبر به چلیږي په دې سکرین باندې د یو معذورو بچي فریاد درته روړي دغه پلار ځکه په دې پلار به ډېرې سختې وي ودرېږي ورسره د الله رضا دپاره چې څه مرسته او تعاون کېږي وکړي ورسره وایه مشره کاشف ویلفیر فاونډیشن ته راغلی خپل اواز اوچتی وایه قربان السلام علیکم کاشف بی الله دې عزت وکړه الله دې قدر وکړه چې تاسو دومره زمونږ اواز اوچتوي الله ته پته دی چې مړې ته راتلل ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار بس مجبور یم لاچار یم قسم دې در په در وګرځېدم په هسپتالونو هر څه مې وګرځو اوس یې اپریشن مسله ده وایي د مرګ خطرې ده ځکه ګلي دي پوزې شاته یې غوښه ده او قسم دې دومره تنګ یم کور والا مې جاړي زه جاړم پر هجوم څه دغه نشته په نه دته ګورو نه رغېږو نه دغه کېږو ډېر زیات تکلیف دی راته 9 لک روپۍ را باندې قرض دی کرایه کور کې یم او دا په هغه ګوره هغه نه پیدا کېږي دې خوا د دې علاج مسله دی خو د اپریشن مسله ده پیښ وي کله یو ته وایو کله بل ته وایو خلک راته وایي بس ته مړه ځوان جان خو یم خو کار له څنګه چې زما جټکه ده پې تکلیف دی ورته نو څه وکړم کور نه نشي وتی نشم وتی بچي لرې دا راته ووایه لور مې هغه وپاس شو اوس مې یو ماشوم ده سره ضایع شو لکه را پرېوته د کور والا مې هغې ته هم دغه دی او دغه دی دې چې مې چا ځکې په 2 کسبه دغه خوراک چې کوي په 2 کسبه ورکړي یو به ورته اوبه ورکړي دغه اوبه نشي څکلی نور ډېر زیات تکلیف دی ورته کاشف وي هسپتالونو باندې دې ګرځولې دا د په غټ سرجنانو باندې مې جناب وګرځو څه وایي هغې وی علاج نه کېږي بس وایي الله تعالی پرېږده بس چې الله درته کوي درنګ سات کې خو بس دا قرضونه دي که د رونو را سره لږ لاس امداد وکړو زکاتونو میاشم د دا دی اوس ورپسې پیدي دغه دی اورې چې لاس امداد را سره دا رونو کې د بار خلک پیښ وي چې د قرضونو نه خلاص شمه چې دته بس اوزګار شمه معذوره بچي سره ژوند تېرول تا هر څه پته ده جي نم خوب شته نم دغه شته ټوله شپه ټوله ورځ دته ناست یو دی خو به ډېر زیات تکلیف بس چې دغه ریمونټیل وي پیوال ولا نه ورکې بس چغې دي څه چغې وایي بس دغه الله کې لوی چغې وي لوی چغې وي دا مرې ټوله چې پړسېدل یم دغه هم ده نو همدغه تکلیف دی ورته جناب کاشف بي خوبونه یې وي که نه خوب یې چېرته دي کور کې خو به مور هم پریشان مور یې خو هغه د لاسونو خو ورسه کار پرېږدي جي غریب هر وخت جاړي بس هغه ورسره خپله لیونی شوې ده دغسې ګرځې را ګرځې همدغه شانتې نیوې خو نه شو دا د تاسو خپله وکتل تاسو راله کرسۍ راوړه الله مې عزت وکړه
قرضدار دې 10 لک روپۍ کړی دی دا د چا نه کړی دی او څنګه دې کړی دی دا دوايان والا نه بس هغې ته هم پته چې ماشوم لوړي معذوره ماشوم دی بس هغوی چېرته خو به یوشي که نه لکه دنیا خو ټوله په امید خوړلې کېږي جناب بچې خبرې ورسره وکړه الله محمد علي الله ماما وي الله ووایه الله 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 شابه ماما ته دعا وکړه شابه محمد ماما ته دعا وکړه الله الله اوس دغه خوراک غواړي ونشي ژوند نه خو به تنګ نه نو ژوند نه خو خود خو د ده دپاره به ژوند تېرو نو نور هم څه په دغه نشته ځینې ټایم انسان خفه شي نو بس څو پېرې هم ځان دا وکړو چې بیا وګورو دې ماشوم سره به څه کوې ماشوم سره به څه کوې او کور والا غریب هم هغه به څه کوي بچې بس بچې بس بچې د ګټې وټې زوی مور او پلار دې ته مې ساتي که دې څه مې هر څه به ټیک یو زوی وي که نه په لاسونو خپور روغ وي اولاد سم وي لور مې وه مونږ وې زه دا به ټیکې هغه هم معذوره وه بس د الله کار دی کاشف به نو الله پاک په خپلو کارونو به په زړه څه ارمان لري دا څه ارمان یاره کاشف به دا ارمان مې چې سر سورې رالی الله خپل راکړي دغه مې ارمان دی ځکه چې داسې ماشوم درته وي که نه سر سورې دې منې نو دا ور چې درته هر وخت ډبېږي او د کوره دې وکاږي کډه درته ولي رولي نو دا ډېر ګران کار دی خپل کور بس نمبر وایه موبایل 0317 98 55 690 یو ځل بیا وایه 0317 98 55 690 ګرانو کتونکو د رور دغه نمبر دی د ژوند تېروي دغه معذورو بچي سره د الله رضا دپاره ورسره ودرېږي د دې بچي ژوند خطره کې دی تکلیف کې دی دردونه دي پې نه د شپې آرام شته او نه د ورځې آرام شته او ډېر زیات جړا کې دی کتونکو د الله رضا دپاره ورسره ودرېږي قومت ورسره وکړي مرسته او تعاون ورسره وکړي د یو انسان ژوند بچ کول د ټول انسانیت ژوند بچ کول دي د الله رضا دپاره ورسره قومت وکړي ځکه چې تکلیف کې دی کم کانټیکټ نمبر دی په دغه نمبر رابطه وساتئ او کاشف فلفل فاونډیشن د دا مهال راغلی دی زمونږ وس مطابق چې سم کېږي مونږ به خپل وس مطابق کو هیلپ به کو مرسته او تعاون به کو کم سے کم دا کاری خو ورته ورکوی شو لالا دا زمونږ د سیټه دغه کری واخله ځکه راغلی به کری به دې لګولي صحیح ده زمونږ وس مطابق دومره کېږي دغه کری مرۍ مونږ وکړو خو چې کم کانټیکټ نمبر دی په دغه نمبر رابطه وساتئ ځکه یو زوی ډېر سختۍ کې ژوند کوي ډېر تکلیف کې ژوند کوي همدغه چغې وایي الله 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 چغې وایي نو په تاسو سپارم کتونکو ودرېږئ د الله رضا دپاره مرسته او تعاون وکئ قومت ورسره وکئ ارمان به دې انشاءالله څه ناڅه برابر شي پښتانه دي ښه الله دې قدر وکړه الله دې د ټولو عزت الله دې ډېر قدر عزت وکړه پښتنو ته دعا کوه چې کوم سره ولاړ دي تاسو سره مرسته الله دې ډېر قدر عزت وکړه الله دې ډېر قدر عزت الله دې مخ په وړاندې بوتلې که کاشف وي الله دې ډېر عزت وکړه ډېر مننه ګرانو کتونکو اخر کې به یو خبره وکړم ډېر خلک کالونه کوي داسې خلکو ته چې یاره زه کاشف علي ته پیسې لېږم ملن کې داسې خلکو نمبر ما شو کړي نو هغې ته زه وایم چې یاره دا ځان نه خبرې مه کوئ دا پروپیجنډې مه کوئ ما ته یې مه رالېږئ ډارېږئ داسې خلکو ته لېږئ د دې ضرورت دی دې سره ودرېږئ دې سره مرسته او تعاون وکړئ کاشف راوتی دی انشاءالله د دې معاشرې دپاره د دې پښتنو دپاره او انسانیت دپاره هم د غریبۍ اواز به م اوچتوم ما بار بار ویلي د یتیم د بېوسه د بېکورو خلکو او هم د داسې ماشومانو غږ به اوچتوم او هم نشه کې چې کم خلک ککړ دي د هغې اواز به هم اوچتوم کتونکو الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته کاشف فلفل فاونډیشن ته سپورټ کړی دی او مونږ سره ولاړ یي او مونږ سره په هر حال مرسته او تعاون کوي یو جهان مننه کلر دی بر دی پښتانه دي حیادار دي عزتدار دي وفادار دي الله دې ورله ډېر عمر ورکړي ډېره مینه مننه پښتنو دغه رور سره ودرېږي او خپل وس مطابق ورسره څه ناڅه قومت او مرسته او تعاون وکړئ مال اور زما خوږ رور وسیم جان لی اجازت راکړي چرچر ته خپل دعاګانو کې ډېر یاد ساتئ الله حافظ پلار دا کټ د جنازې ندی قربان دی شما پلار دا کټ د جنازې
تا تال شوي امیدونه دی پناه